چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ بن ابی طالب علیہ افضل الصلاة والسلام فصبرت وفي العین قضا وفي الخلق شجا. د ما قدرمنو اوریدونکو کتونکو ټول نه وړاندې اول د مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام شهادت حوالې سره نن شب ضربت حوالې سره دغه نازنین زوی مولا نازنین مولا امام زمان علیه افضل الصلاة والسلام ته هغه نه بعد ټول مراجعو ته ټولو مؤمنینو ته تسلیت عرض کوم. یقینا نن شپې باندې فقط حسنین نشول یتیمان بلکې ټول مؤمنان یتیمان شول. بلسی هغه نازنین پلار په شانتي مولا هغه نازنین امام څخه یې انا و علی ابوا هذه الامه څه پیغمبر قول په مطابق هغه د مو تاسو پلار وو. هغه نن شپې مو تاسو نه واخیستل شو. هغه مبارک نازنین تنې باندې نن ضربت ولګېدلو. عظیم مولا یقینا څنګه خام کی فقط حسنین نو غمجان ټول مؤمنان غمجان وو. هغه غم کی یقینا 100% یقین سیام سنن دمو تاسو نازنین مولا امام زمان هم غمجان دی. مو تاسو ټول دغه غم کی غمجان یو. هغه یو مظلوم ترین امام وو څنګه مظلوم زندگی وکړه مظلومیت سره شهید شولو. دومره مظلومیت سره شهید شو مولا عبادت حالات کی مولا نازنین تنه باندې ضربات ولګېدلو. سجده حالات کې وو. بیا هم شام کې مولا په خلاف دومره تبلیغات شیو څه کله خبر میلو شو چې مولا علی مسجد کې شهید شو. نو شام ولا ویله چې مولا علی مسجد کې څه کار دومره مظلوم مولا و چې په خپله د مولا یې چې ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حتی یومنا هذا. چې زه مظلوم وم هغه ورځې نه چې کله پیغمبر د دنیا نه سترګې پټې کړلې هغې ورځې نه زه مظلوم وم نن ورځې پورې زه مظلوم یم. د هغه ټایم کې مولا دغه جمله فرمایش کوي چې کله مولا ظاهري خلافت کرسۍ باندې ناست دی خطبې کې دغه جمله مولا فرمایش کړله چې زه اوله مظلوم یم اوس هم مظلوم یم. اول زه 15 کاله یې خونې کې کېنولم اوس زه بار ورته یم چې جنګ ته تیار شو. کله ماته بنا کېږي چې اوس سړه موسم دی کله ماته بنا کېږي چې د ګرمۍ موسم دی کله ماته بنا کېږي د ماویه فوجونه زیات دي کله ماته بنا کېږي مسلمانانو سره جنګونه نه کوو. هغه مظلوم ترین مولا و یقینا مظلوم جهان و مظلوم عالم و اولین ترین مظلوم دنیا مولای کائنات امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام دی. یوه ورځې باندې یو عربو ته راغللو مولا ته فریاد کولو چې زه مظلوم یم ما سره ظلم شوی دی مولا سره ظلم شوی دی. چې مولا را وغوښتلو غلې غونډې کې ورته یې کا ډېر فریادونه ما کوه ما نه زیات نه یم مظلوم. زه دومره مظلوم یم ما باندې دومره ظلم شوی دی لکه څنګه مدر و وبرو باندې ظلم کېږي. مدر هغه وچو خاورو ته یایي چې هغه نه خاټې جوړې شوي وي چې کله بیا وچې شي هغو ته مدر یایي. وبر هغو پرندګانو هغو مرغانو ته یو څه حد نه پورته زیاتې وي. یعنې زه هغه خاورو وچو خاورو په شانتې مظلوم یم. وچې خاورې چوک شمارش کې نشي راوستی زه دومره مظلوم یم. هغه پرندګان چې هغه چوک شمارش کې نشي راوستی زه هغوی تعداد ورته مظلوم یم. مولای کائنات همدا ویلل غواړي چې زه حد نه پورته زیات مظلوم یم. بیا هغه عرب ته یایي چې د دغه مدینې کې او دغه عربو هرې خونې باندې مو حق دی هرې خونې ما باندې ظلم کړی دی هر چا ما سره زیاتی کړی دی هرې خونه د ما مدیونه دی هرې خونې باندې ما دین و قرض دی. مولای کائنات دومره مظلومه زندگی وکړله چې په خپله د مولا داسې فرمایش کوي فصبرت وفي العین قضا وفي الخلق شجا. ما داسې صبر وکړلو لکه څرنګې یو انسان سترګې کې اصغای ښخ وي یا هغه غاړې کې هډوکې ښخ وي هغه څښل ته بېتابه وي. مولای کائنات یې چې ځان داسې حالاتو خو ما صبر کولو. مولای کائنات هغه مظلوم ترین مولا نن مو تاسو منځ نه سترګې پټې کړې دي. هغه نازنین جبین باندې نن ابن ملجم شقی ترین شخصیت
چې د دنیا ټولو دنیا کې شقي ترین کس دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول په مطابق هغه خپل نجسو لاسو سره مولا نازنینه ټنډه نن مولا مرغللو سره رنګینه کړله. مولای کائنات ورځ پیغمبر اکرم سره ناست و ورته که دغه میاشت روژې میاشتې فضایل ورته بینالو. دغه میاشتې کې قدر شپه دی، شب قدر ډیره با فضیلت شپه دی، ډیر زیات فضیلت ورته بیانول. هغه نه بعد یې پیغمبر اکرم په ژړا شولو. مولای کائنات ورته که یا رسول الله د تا ژړا سبب څه دی؟ نو ما ابکي که یا رسول الله ویلي وژړېدې. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي چې زه وژړېدلم، ما ته یاد شولو نو نسم روژې باندې د سبې ټایم کې د تا ضربت راته یاد شولو. چې دغه میاشتې روژه به د تا پوره نه شي، دې میاشتې کې به د تا شهادت واقع شي. هغه شقي ترین کس، هغه ناقه صالح قتل کړي و، هغه په شانتې شقي ترین د دنیا شقي ترین کس دی، هغه به د تا باندې گزار کوي. اس دې ټایم کې مولای کائنات مخ باندې صرف دوره اثار راغلل ورته که ای رسول الله هغه ټایم کې به د ما دین سالم وي، زه به خپل دین باندې وم. پیغمبر اکرم ورته که بېشکه زه به خپل دین باندې وي. هغه نه بعد مولای کائنات ډېر زیات خوشحالۍ سره هېڅ باقي نشته. هغه ما دپاره خوشبختۍ، هغه د ما دپاره سعادت خبره دی چې زه سلامت دین سره زه دې دنیا نه لاړم. ځکه مولای کائنات اخري ضربت سره همدغه جمله فرمایش کې فزت ورب الکعبه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.